أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. دا مخی آیاتونو کی عمدہ اساسی عقیدہ چی اثبات تا قیامت دے والتا حساب کتاب دے اللہ تعالی توحید دے پیغمبر نبوت دے دا اہم اساسی مسئلے اللہ تعالی ذکر کرے او مشرکانو سره دا الله دا وعده ده چې که تاسو دا شرک نه پرېږدئ نو زه به تاسو ته عذاب راولم او دا عذاب به تاسو ته خامخا راځي. او دا عذاب چې راځي نو دا به تاسو باندې دنیا کې به هم راشي او قیامت کې به هم راشي او دا به ستاسو د دې بد عملو د بد چلنو وجې. نو اللہ فرمائی ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض. فرض کا چرتا ثابت شي د یو تن دپاره داسې تن چې زیاتې کړی دی په ځان باندې که ده دپاره ثابت شي ما هغه مال او دولتونه او اساسې ټولې چې په دې ځمکه کې دي لابتدت به نو دا با قربانی کې د ځان نه او فدیه به کې د ځان نه او د ځان د خلاصېدلو کوشش به وکړي. واسروا الندامه او پټه به کړي دا کفار او رئیسان د کفارو خپېمانتیا لره لما رأوا العذاب کله چې د الله عذاب وویني. وقضي بینهم بالقسط او فیصله به وشي په منځ دوی کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دې خلکو باندې به زیاتې نشي کېدی. نو دا الله فرمایل که په دې دنیا کې یو سړي زندگی تیرې کړي او ظلم او جور یې کړی بې انصافي کړي او گناهونه کړي او شرک او کفر کړي او بيدینی کړي نو که په دنیا کې دا څومره اساسجات دي سرو سپین دي او قیمتي اشیاء دي په فرض کدا ټول د اغش نو دی به د قیامت د ورځې د عذاب نه د ځان نه قرباني کی او د ځان نه به فدیه خدا به کله شي قیامت کی خو به هیڅ څوک د هیڅ مالک نه تمام تر اختیارات با د الله رب العزت سره او که فرض کا د دا وس رسی چې د الله د عذاب نزان خلاص کی او دا ټول دنیا لري نو دی به په ور کې چې بازاوالی خو ما د دې عذاب نه خلاص او اثر الندامه معنا دادا چې دوی به خپېمانتیا پټه کړي د یو وخته پورې به دوی دا نه وایي چې یاره بس موږ نه غلطي شوې ده او موږ په دې عذاب باندې تنګ یو دا به نه وایي خدا به د یو ساعته پورې خبرې د قرآن د نورو آیاتونو نه دا ښکاره معلومه ده
چې دوی به یو ساعته پورې دا پټه کړي خو بیا به یو بق وکړي او یو چغې به ووهي او چې دا مونږ غلط شوي وو، مونږ ناکاره عقیده او ناکاره عمل او ناکاره طرز زندگی تېره کړې وه، دا د هغې نن نتیجه ده. په ډاګه باندې به آیاتونه دي بالکل په قرآن کې، په ډاګه به دوی چغې ووهي. خدا ندامت په دنیا کې توبه وه، چې سړی په ګناه باندې نادم شي دې ته توبه وایي، دا ته توبه وایستله. دلته دا ندامت هېڅ کار نه ورکوي او دا به هغه وخت دوی دا ندامت پټ کړي لما رأوا العذاب، کله چې عذاب الهي ویني وقتي طور، او بیا به ظاهر کړي هغې له. او الله فرمایي وقضی بینهم، د خلکو منځ کې به فیصله وشي بالقسط، په انصاف سره. د هېچا یو مؤمن یو نیکي به ترې الله کمه نه کړي او کافر یو ګناه به دوه ځله الله تعالی په یو بنده باندې حساب نه کړي. دا به د عدل او د انصاف فیصله وي او وهم لا یظلمون، پرې خلکو به زیاتې نه کېږي. هېچا ته به یو به د بل په عمل ونه نیسي او هېچا ته به د هغې یو ګناه دوه حساب نه کړي. الا ان لله ما فی السماوات والارض، خبردار یقینا د الله دپاره ما هغه ټول څه دي چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي. الا خبردار ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله رښتینې ده. کومه وعده چې الله کړې ده دا به ضرور راځي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن دنیا کې اکثر خلق ناواقف وي او لا علم وي. نو دا الا داسې حرف دی، دې ته حرف تنبیه وایي. د دې مقصد دا دی چې خپل مخاطبین خبرول او خپل مخاطبین را بیدارول. الا خبردار ان لله، یقینا د الله د پاره دی ما هغه تمام سیزونه چې په اسمانونو په ځمکو کې دي، دا ټول د خدای، دا ټول د خدای ملک دی، د چا پکې هیڅ هم نشته. څنګه د الله دی خلقا و ملکا و تصرفا، دا ټول الله پیدا کړي دي او په دې ټولو د الله قبضه ده او دا ټول د الله په تصرف کې دي. مخلوق سره هیڅ شی نشته. دا وایي یو سړی این امانت چند روز ماست، در حقیقت مالکی هر چیز خداست. دا څه چې زمونږ په لاسونو کې دي دا څه، نو دا امانت دی د الله زمونږ سره. این امانت چند روز ماست، دا امانت زمونږ سره دی یو څو ورځو. او در حقیقت مالکی هر چیز خداست، په حقیقت کې مالک د هر چیز خدای دی. او ټول د الله مریان هم دي دا و عبیده. او بیا الله فرمایي الا خبردار ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله رښتینی ده. هغه چې الله دې خلکو سره کوم وعده کړې ده چې چا نیکي وکړه نو هغه به جنت ورکم، او چا بدي او بد عملي ورکړه نو هغه به جهنم ورکم. نو دا وعده رښتینی ده او دا به ضرور راځي او دا به ضرور موجودېږي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر خلق نه پوهېږي. دنیا کې اکثریت چې دی د دنیا پر لهو و لعب کې او د دنیا پر دندو کې داسې ورننوتي دي چې د خپل انجام نه خبر نه دي. ويحيي ويميت وإليه ترجعون. دا الله رب العزت هو يحيي، اومده ژوندي کول کوي، ويميت اومده وجل کوي. دا الله رب العزت هغه ذات دی
چې د په لاس کې احیا او اماتت دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرگ او ژوند دواړه الله پیدا کړي دي، نو خالق د مرگ او خالق د ژوند دا الله تعالی دی. یعنی حیات څه ته وایي؟ تعلق د بدن د روح د بدن سره. او ممات څه ته وایي؟ کټ کېدل د دغه تعلق د نفس د بدن سره، چې دا نفس د بدن سره ټچي دا حیات دی، او چې کټ شي نو دا ممات دی. نو د دې نفس او د بدن دا جوړ الله راوستی، او چې کټ کوي الله یې کټ کوي. نو د مرګ او د ژوند مالک الله دی. نو چې د مرګ او د ژوند مالک الله دی، او کوم ذات دومره زورور دی چې هغه ژوندي کول او مړه کول کولی شي، نو هغه ته دوباره د خلکو را ژوندي کول څه دي؟ چېرې دوباره دا خلک ژوندي نه کړي. او چې کله را ژوندي کړي نو والیه ترجعون. خالص دی الله ته به ستاسو د ټولو رجوع کېږي. که نیکان یې او که بدان یې، که مشران یې او که کشران یې، زنانه یې او که نارینه یې، شاهان یې او که فقیران یې، ټول به د الله مخې ته ځئ. او هر سړی به خپل حساب کتاب ځان له ورکوي. الله د قرآن عظیم الشان کتاب او صفتونه تاسو ته ذکر کوي، دې لپاره چې طالب العلمانو ستاسو د قرآن سره مینه پیدا شي، چې دا قرآن څنګه کتاب دی، دا سړي ته څنګه لار ښایي. خدا قرآن به تا ته لار هله ښایي چې پرې قرآن ته ځان پوهېږي. او د قرآن پوهه تشه دا نه ده چې د قرآن الفاظ وي. که د قرآن الفاظ د الف لام نه تر والناسه پورې ټول یاد کړي که نه، خو تا له ترجمه نه درځي، ته په دې نشي ټیک کېدلی. دا بله خبره چې قرآن د الله کتاب دی، دا اسم خوند کوي، دا تلاوت به تاله خوند کوي، پانه به ته نه پوهېږي او بس خوند به درله درکوي. خو د قرآن اصل دې دپاره الله را لېږلی دی چې لیدبروا آیاتي. داسې په قرآن کې نشته چې قرآن الله دې دپاره را لېږلی دی چې ته یاد، اگر چې دا شته په حل من مدکر، خو دا په قرآن کې راغلي دي چې لیدبروا آیاتي. قرآن دې دپاره راغلی چې د دې په آیاتونو سوچ وکړی شي او فکر وکړی شي چې دا الله ما ته څه وایي، الله ما نه څه غواړي، الله ما سره څه وعده کړې ده، الله ما نه څه وعده اخیستې ده. دا به قرآن کې ټول پراته دي، خو هله پرې سړی پوهېږي چې د دې دا ترجمې زده کړي. په دې وجې نه زمونږ د اصولو کتابونو دا لیکلي چې هو اسم للنظم والمعنا جمیعا. قرآن د الفاظ او د معنی دواړو نه عبارت دی. دا تش الفاظ نه دي قرآن، بلکې د قرآن الفاظ او د قرآن معنی مجموعه قرآن دی. نو د قرآن شان الله ذکر کوي، یا ایها الناس، اے خلقو. دې ته وایي خطاب عام، ټول دنیا ته الله تعالی اعلان کوي. او څه ورته وایي؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم، یقینا راغلی دی تاسو ته وعظ د جانب د پروردګار ستاسو نه. ای خلکو تاسو ته موعظه راغلی ده. وعظ هغه خبرو ته وایي چې د انسان زړه پې نرمیږي، هغې ته وعظ وي. او د قرآن په باره کې د مشرانو دا وینا ده چې هو دا قرآن کتاب الوعظ والنصیحه. قرآن داسې کتاب دی چې د وعظ او د نصیحت کتاب دی، قرآن مجید. نو موعظة من ربکم، وعظ دی له جانبه د پروردګار ستاسو نه، درسته لار ښایي
درست خبره خی، درست وعدی خی، نصیحت دی، خیر خواهی ده، او شفاء لما فی الصدور، او علاج دی دا قرآن لما فی الصدور، دا هغه سیزونو لپاره چې د خلکو په سینو کې دي، چې د خلکو په سینو کې کمی بیماری لګېدلې دي، د شرک بیماری لګي، د کفر بیماری لګي، د حسد او د بغض بیماری لګي، د منافقت بیماری لګي، د دې ټولو بیمارو علاج قرآن دی. د دې په ذریعه باندې سړی د منافقت نه وځي، د شرک نه وځي، د بدعاتو نه وځي، او د دې قرآن په ذریعه باندې سړی د فحاشۍ او عریانۍ، بېدینۍ او بدعملۍ نه وځي. وهدن، او دا قرآن درسته لار ده، دا قرآن د الله درسته لار ده، سیده سړی الله ته رسوي. حدیث کې راځي د قرآن باره کې هو حبل الله المتین، قرآن د الله کلکه رسۍ ده، مضبوطه، لن فصام لها، سیرې کېږي نه، شلېږي نه، کلکه رسۍ ده. د دې یو سر د الله سره دی، حدیث کې راځي، او بل سر د مخلوق سره دی. که څوک الله ته ځان رسوي نو بغیر د قرآن نه نشي رسېدلی، بغیر د قرآن نه نشي رسېدلی. د دې وجې نه قرآن به د خپل زندګۍ وظیفه کوي، او د آخرې سرګۍ پورې به قرآن زده کوي، د آخرې سرګۍ پورې. او ورحمة للمؤمنین، سبب د مهربانۍ دی قرآن د مؤمنانو لپاره. د دې قرآن په ذریعه باندې الله په مؤمنانو باندې رحمتونه نازلوي، مهربانۍ نازلوي. او بیا الله پیغمبر ته وایي قل اوایا ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، داسې ووایه چې بفضل الله ورحمته، په مهربانۍ د الله باندې چې قرآن دی، وبرحمته، او په رحمت د الله باندې چې اسلام دی، فبذلک فلیفرحوا، پس په دې قرآن او اسلام باندې، پس په دې باندې فلیفرحوا، خوشحاله دي شي مؤمنان. یعنی که خوشحالي سړی کوي نو په قرآن خوشحالېدل پکار دي، چې الحمدلله ماله الله تعالی توفیق را په قرآن مې یاد کړ، الحمدلله ماله الله توفیق را که ما د قرآن ترجمې وکړې، الحمدلله ما د قرآن چې کوم دی نو هغه علوم زده کړه. دا وایا په مهربانۍ د الله چې قرآن دی، و برحمته، او په رحمت د الله چې اسلام دی، فبذلک، پس په دې دواړو باندې فلیفرحوا، خوشحاله دي شي مؤمنان، هو خیر مما یجمعون، او دا ډېر غوره دی د هغې نه چې دا دنیا پرست راټولوي، کم سره او سپین، کم اساسي، کم جیدادونه، کم پلاټونه، چې دا خلک راټولوي، د دې ټولو نه قرآن او اسلام ډېر بې بها او قیمتي شی، ځکه چې دغه قرآن او د اسلام په وجه باندې ستا دنیا او آخرت به ښایسته کېږي، ستا دنیا او آخرت به نیکی کېږي. او د دنیا چې دا څه اساسې را جمع کوي، دا سوا د هلاکت نه په دې کې بل څه نشته، د تباهۍ نه په دې کې بل څه نشته. موږ د هغه شي سره ډېره مینه ده چې موږ د آخرت تباهي پکې راځي، او هغه شي سره موږ مینه نه کوو چې زموږ سره موږ ته به پکې د آخرت کامیابي راځي، چې قرآن دی او اسلام دی. نو دا د دې ترجمه وه، دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله. هغه دا ده چې عزم عذاب یوم القیامه، غټواله د عذاب د ورځې د قیامت، یو پکې دا مسله رااله چې دا قیامت عذاب دومره لوی دی چې
چې کافر به دوست غني چې فدیه کې رضانه هغه تمام اساسي او مالونه او دولتونه چې په ځمکه کې او کله بدله ورکړی شي او کله به دنه منظور کړی شي او کله به د دې په وجه خلاص کړی شي. او دویم تقریر ربوبیت الله لسائر المخلوقات في العالمين العلوية والسفلية. او دویمه مسله دا چې الله رب العزت رب دی د تمام مخلوقاتو. په دې مخلوقاتو کې چې څومره خلق دی دا ټول د الله رب العزت پیداوار دی. کاغه علوي دي اسمانونو کې مخلوقات دي او که سفلي دي په ځمکو کې هغه مخلوقات دي. دا ټول د الله دی. او دریم دا والإشادة بفضل القرآن وعزمته دا چې د قرآن فضل او لویواله دا خپلول لما يحمله من المواعظ والهدى والرحمة والشفاء. لکه چې دی قرآن بار کړی دي مواعظ دي کې وعظونه پراته دي په دې باندې به خلکو ته وعظ کوي او هدا دې کې درست لار پرته ده خلکو ته به سیده لار د اسلام او دین او د الله د رضا خیر د ناکارو لارونه به خلک بندوي او الرحمه او په دې کې په مؤمنانو باندې مهرباني ده او شفا ده د هغه بیمارو چې کم د خلکو په سینو کې پیدا کیږي. څلورم ويستحب الفرح بالدين. په دې آیاتونو کې رااله چې خوشحالي به په دین اسلام باندې کوي، خوشحالي به په اسلام باندې کوي، په قرآن باندې به کوي. او یکره الفرح بالدنیا، مکروه ده خوشحالي په دنیا باندې. په دنیا مال راشي یار په بریتونو کې خوشحاله په بریتونو کې لګیا په دغه باندې خوشحالي نه، خوشحالي د الله په دین باندې د الله په کتاب باندې مؤمن له پکار ده. ځکه چې اصل د خوشحالي کتاب همدغه دی. د دغه په ذریعه باندې موږ او تاسو د الله دربار کې سرخویا او کامیاب ګرځو او د دې د پرې خودو په نتیجه کې به موږ او تاسو د مجرمانو په شکل باندې بیا د الله دربار کې پیش کیږو. الله دې موږ او تاسو ټول د قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او دې سره سره الله موږ په دې باندې کامل عمل کوو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څو کار کې الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کې الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي. زموږ عمل کې الله د قرآن په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د توحید او سنت په رنګ کې رنګ کړي او د عمل کې د اسلامي نظام په وجه باندې الله رب العزت مستحکم کړي. د عمل کې الله خود کفیل کړي او د عمل کې الله د کفارو احتیاجونو نه د هغوی د سودي نظام او د سودونو نه الله تعالی د عمل خلاص کړي. او الله رب العزت زمونږ د ټول نه راضي شي. څونه زمونږ مشران کشران زنانه نارینه مسلمانان ورته طلوبه کوي، څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. ای زمونږ پروردګاره زمونږ د جامع تعلیم الاسلام من دنیا آباد کړي. دې کې کم کمی دی الله د غیب د خزانو نه پوره کړي، غیب د خزانو نه پوره کړي. الله رب العزت په دې کې کم کمی دی او په هر لحاظ سره کمی دی. الله تعالی د غیب د خزانو نه پوره کړي او دا مدرسه زمونږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي. ای زمونږ پروردګاره اسلام غالب، مسلمان قوم غالب کی، کافران و کفر منافقان و منافقت مغلوب کی. الله زمونږ د ټولو راضي شي او خاتمه زمونږ د ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.